بسم الله الرحمن الرحيم فصل ونفقة الأولاد الصغار دغه ده کنه مولوی صاحب تر اوسه پورې د زوجاتو د نفقې بیانو هغه نه فارغ شو وس د اولاد د نفقې بیان کوي ځکه اولاد هم نه چې د نفقه زوجاتو نفقه وا مخکې وا ځکه هغه مخکې ذکر کړل ځان نیمول وجه ویلو غړي مزیدار ده زوجاتو نفقه ولی مقدم کړه لا اولادونه چې دغه نفقه وا ونفقه الاولاد الصغار ولې انتهي آسان ماوله مسله ده چې د وړو ماشومانو یعنی د زامنو لوريانو نفقه د پپلار باندې د څوک مور سره شریک نشته یعنی مور باندې نشته لکه څنګه چې د خزې نفقه کې خاون سره څوک شریک نه ټول په خاون باندې څوک نه پويږي ونفقه الاولاد الصغار نفقه د اولاد ماشومانو على الاب ماندا لا يشاركه فيها احد څوک مر سره بکنه د شریک کما لا يشاركه لکه څنګه چې نوی شریک د خاون سره په نفقه الزوجه کې دلیل لقوله تعالی وعلى المولود له او پاغه کس باندې چا د پاره چې بچی راوړل کیږي یعنی پلار رزقهن د خزو رزق هم دی نه د خو د رزق د خزو بیان کړي یار د بچو غو د کم نه ثابت دی الکه بار ګوري په خبره پوه نه شولې دا و د بچو د رزق شوی د نفقه او دلیل کې څوک راوړه خزو ولې یو قاعده د تاسو بار اوریدل ان شاء الله بيزاوي کې بل راشي سبب چې کله حکم ولګي په یو امر مشتقی باندې نو مبدأ اشتقاق علت د حکمي السارق امر مشتقی دی الزانی امر مشتقی دی حکم په ولګیدلو فقطو بلکې فجلدو دې کنه نو مبدأ اشتقاق مصدر یادو ما سارقه یو کې او بلکې زنا د قیلت د حکمي نه رسې په قاعده باندې کله چې حکم ولګي په امر مشتقی نو مبدأ اشتقاق مصدر دغه مشتقی د مشتقی صيغه علت د حکمي وعلى المولود امر مشتقی د اسم مفعول صيغه ده او د دې او حکم لګیدل دي څه حکم رزقهن لګیدل کنه لکه خبر ده په معنی د حکم ده کا او د دې مولود امر مشتقی علت څوک مصدر څوک دی ولد دقه علت د حکم دی نه چې د دې په وجه د مور نفقه ده نه د په طریقې اولای والمولود له چې هو الاب دی الکه برګوري کماشوم او ماشوم پيو والا نو بهم په مور نه د لازمه چې بچی طریقه مخه پي ورکی ښا جبر بيڅوک نشي کولای دیانتن لازمه ده چې خزه ماشوم ته پي ورکی دیانتن چې خروغه ده او پي سينو کې شته دي عذر نشته نو به دي پي ورکی کنه دا د الله د طرفه حکم دی ورته البته کوي پي نه ور کوم نڅوک به جبر نشي کولای ولی کې دي شي څه وزري ورته جبر به نشي ګوري نو د پي بندوبست بچو کوي دا خو نفقه ده نفقه په بلار د نو پي بندوبست په بلار کوي بازار کې دی ولالي یا دی ولڅوک بل خزونی سي ادي بوجرت معنی ماشون له پي ور کوي وان كان الصغير كشري وماشوم رضيعا پي ولو فليس على امه باني نه لازمه ان ترضعه چې پي تور کی لازمه بنا ده لما بينا وجمنګ ویل چې نفقه پچا ده پپلار دا هم نفقه ده ان الكفايه چې على الاب من بیان کړو چې کفایت د ماشومانو دا هم په اب معنی دي کافی کیږي باورلا اجرت الرضا چې دا رضاعت اجرت دا داسې دی لکه نفقه ندابم بچا معنی پلار باندې ولانها كان وسوال دار چې مور معنی جبر ولی نه کیږي ولانها کې چې مور چې ولانها مور چې دا آسا لا تقدر عليه قریب د چا قادر نه په پيور کول باندې لوزرن څوزري بیا پاغي کې هغه د وجنه پېنه ور کوي نه جبر به نشي کولای ها دا وزر نه دی الکه ګوره چې زما سینې خرابېږي مې مې د سینې زنانې بچو له پېنه ور کوي وې مې سینې خرابېږي دا غلطه کوي ښا خاوني چې د ننی سره در نه راکایږي باغې نه خبره بيږي ویا خو یې نسی کنه نه آرامي غیله خلک هم ور کوي ناول شي د ماشومان د خلی غړ سړي خلی کې نسی دغه ورکه چې غر شي
ازین سیاسي پتری ته ورخنه لګي لاسو کې نه څه مزه کوي ډبل کار باندې کې لکهغه دا ماشومان ته ماشوم خو نه چورته پروت لکه د ماشومانو نو دا سوچ د خزو غلط دی ډیر داسې کوي وای سینه ماشوم لزکه نه ورکوم به می سینې خرابېږي ولې خو دې غر کا خلکو ته وایي څه نه اباتش ولا خلکو ته ابار ناسم خلکو ته شی دی ورچولې یغه ولا تیار کیږي څو ته وایي سینه باندې ته که باړې نه هغه قاسم یو شان ښکاری باړې نه وایي ویل مال د سی باډی راکه خځله ویل څو نمبر را ته پته نشته دی ویل نمبر راوړ ویل نمبر مور پیدا خو مال چې زړې شي مال ته ټوپۍ جوړي ما دې سر ته ګورو ویل قشن شي دغه چې کله زړې شي مال ته ټوپۍ جوړي وګوره د څه سادهګانو باندې بچو ولې فلا معنا نو تمانا نشتري للجبر عليه چې به خزه دې سړي با چې جبر وشي په خزه باندې عليه على الارضاء پي ور کولو کې وقيل چاويلي في تاويل قوله تعالى پتاويل د قول الله تعالی کې ولا تضار والده چې ضرب نور کولې کېږي مورته به ولدها داغي بچي معنی سره چې بزور وته پي ور کوا به الزامها چې لازم شي چې لازم کې باغې باندې ارضا پي ور کول ما کراهتها سره د دین چې انکار کوي بدی غني وهذا الذي ذكرنا الکه قصه چې مونږ وکړه به مور جبر نشتا دا بیان د حکم دی قاضي خبره وکړه نور دیانتن مور له پکار د پیدا ورکی مفتی سے ورته وی چې به ورکا خدای دې غر کا کراچه د چینی له وګورم څنګه دي کی بدی دي دا څه شي الله پاک دې خزه کې پیدا کړي دی غره خو غره صرف لاس والو د پاره او کتلو د پاره خزه کې بهترین شی د زینت شی د قشه دی ارخ کاری په او کله سړي وینو به خو غره وجل لایق دی وذلك اذا كان يوجد دا صورت ال د مولوی صاحب جبر به پکل نه کیږي چې کله ماشوم د پيو بندوبس وی بل زنانه بازار کې پي ملاويږي کور کې غوا چلې ساتلې دا کدا شي نه نو به خو ماشوم هلاکیږي کې پي نه ور کوي او قانون دار د شریعت چې کله واحد توی څوک دی بچ کولې شو بچ کولې د شوم پتا باندې فرض عین دغه بچ کول حق نورم در صوبه فرض کفایه ده و دې صورت کې بخزه فرض عین کیږي وګورئ وذلك د عدم وجوب الو اذا كان يوجد کله چې موجودیږي هغه څوک ترضع چې پي ورکه هو ما شوم د اما اذا كان هر کله چې دا صورت ولا توجد من چې نه موجود هغه زنانه ترضع چې پي ورکه ما شوم ته نه به تجبر الام مور بجبر کیږي على الارضاء چې پي ورکه صيانه للسبي دې لپاره چې ماشوم بچ شان الضياع ان الضياع ضاد معنی فتحه د ځای کېدلونه باجی توای په یو تور کاوخه د باجیګانو اخیری سبقونه دي قصه ختميږي سبا درس کې به د باجیګانو یې ختم شي به وزمن ځان لکاري چې څم ویل او څم نم ویل باجیګانو نه به قصه خراغونډ شي دلته باجی توای ګوره سینې دې نه خرابيږي ښا اخیری خبرې دی راته دا وای چې هغه پکې مخاطبه کوم اصل کې زما یو خاص باجی سره لانجه ده او ور یقین مې د ریکارډ باوري چې غوړي کنه نو بس کار بکیږي پته به وته چې وس من بیزتی روانه ده قال القدري مولا فرمایي ويستاجر الاب من ترضعه عندها برګوريږي مثلا وخت کړي و رضاعت د باربا ماشوم د پارا یو زنانه په اجرت معنی نيسي ماشوم به د مور سره ځکه ماشوم حق حضانت کې ویلو د مور دی کنه نو کومور ماشوم حق کې قائل او بس ور به کې ورله دا زنانه به هم داغي سره هغه مور سره به الته په پي ور کوي دا نه چې ماشوم ته پلار کور تراوړي دلته بوله پي ور کوي ويستاجر الاب اجرت کې ونی سبلار من هغه زنانه تر دی او چې د ماشوم ته پي ور کوي انده خو غره د مور سره اما استجار الاب پلار ول لازم نه ځکه دا نفقه ده په پلار ده فلان الاجر چره عليه ببلار دي كان وقوله عند هادي ولي ولد مور سرا معنی دا د چکلا مور وی چې ماشوم د ما سره حضانت ولا مسله ده معنی دا اذا اراد ذلك کله چې د مور اراده دغی لان الحجر لها زکا حجر چې فرورش تا د مور د پاره ده وین استاجرها وهي زوجته لکبر ګوري خپل من کو حدا اغه د وی بټیک د اجرت بدر کوم دي زی ته می پي ورکوا
د خپل زوی ته پي ورکوا هغه وی ټیک د پي ود ورکوم پیسې بر دې پي راکې نو پي په لازم او یو روپۍ یو ټکا هم حق نه کیږي تا ته چې د عفو شوی وام د دې د وجنو کې رشي تا ته وزري موږ درمانې ځکه جبر نه کو دا اوس چې په روپو پي ورکې معلومیږي وزر مزر دې نشته ری ها نو درمانې لازم را تکړه شپي ورکوا لکه بیمار چې وي روزنی سما نفلی نه سما قضایی نه سما رمضان کې نو کوم ادا کیږي رمضان هغه به ته د رخصت د دې وجنو چې ته بیماری ته خو نه اسی د اوسې شروع کړي ګوره یو دا وین استاجرها کچري یو زنانه په اجرت کې ونی سی وهي زوجته حال لا چې هغه خزي ماشوم مور او معتدته ادم نو ویلي ای طلاق ورکړی عدت کی لترضیا چې به ور کوي ولدها خپل بچی ته دا زنانه خپل بچی ته نو دا نه د جایز ولی لان الارضاء چر پي ور کول مستحق علیها دا هو واجب دي خزي باندې دیانتن برګوري دی بل قاعده ته اشاره کړي صاحب دی کمال ولا سړی دی کاش چې ټیم ډیر وي امنګ زی بځي قاعده ته اشاره د دې پورا بیان کوله مونږ چې تاسو ماته ټول ګورئ مسئله دا کړی دا چې چا باندې یو کار واجب وي پاغي باندې هغه پیسې خلی ولنه د جایز کا خپل واجب کار باندې پیسې نشي غستلې زموږ فقهاو دي دلان دي ګڼ مسائل ذکر کړي صرف ته ما او مړی د غسل ورکې نور څوک نشتا بس پیسې نشي غستلې درمانی واجب دی کفن ورکول مانی اخلي نشي درمانی واجب دی صرف ته ما ویل کنه کله چې یو کار دا یو بل قاعده ته مخ کې واوري کم کار چې فرض کفایي دغه ګوره لکه لټو یا واجب کفایي دا علی چې ګن کسانی خو چې کله کسب یو شي به عین شي به څه شي نه چې کله غسل میت ته کفایي خو چې کله فقط توي وسعین شو او کله چې بتا یو کار واجبي بل قاعده پاغي اجرت نشي غستلې اوس په اجرت هم نشي مخکې د ماینه واجب غستې دي شي کفن معنی نشي یو مفتی فتوا ورکی په خلی باندې دا په واجب د چې فتوا ورکی په دې اجرت نشي غستلې حق ځان له دا مفتی دی بل نشته غلط ویلا که ګڼ مفتین دي کزان لدا دی به اجرت نشي ځکه په واجب ده که ګڼ دي وس په نه د واجب وس اجرت غستې شي لیکل معنی بهر حال اجرت غستې شي ځکه لیکل خو نه دی واجب فتوا چې لیکي بیان واجب هغه وکړو په خبرو پیګو کنه دا یو قاعده ده دلته زنانه باندې دیانتن پي ورکول واجب دی او چا باندې چې کوم حکم واجب به باغې اجرت د رشوت چاته ویل کیږي چې یو کار بچا واجبي پیسې پیلي دا ولی حرام دی هغه ستا وجوبي حکم دی سرکاري نوکر دی هغه یو کار کوي او تا ته وی دا کار در لکوم اجرت را کړای حق نه کیږي رشوت د ځکه باغه معنی الریډي واجب دی پیسې د چالي نه رسېږي نظرم نه دی سي یو سړی نظر ومني د منځ چې مون بکوم نظر ومني هلکه خدای مناسب واجب دی کبته ځان واجب یو کني برحال قاعده ذکر کړي لأن الارضاء چې د مستحق عليها دا واجب د بخ زماني دیانتن قال الله تعالی دلیل پیش کړي والوالدات چې دي يرضعن پي باور کوي اولادهن تا الا انها نمخ کی تاسو ولې ویل چې نه د جبر به مکوا او دیرت د مزور غنل شوی والی احتمال عجزها ځکه احتمال چې دا عاجز وي فاذا اقدمت کله چې دی اقدام وکړو علیه په رضا باندې بالاجر اجرت سره ظهرت معلومه شول قدرتها چې قادره ده بس فکان الفعل واجبا علیها دا فعل بدی واجب شو څوک په خپل واجب فعل باندې پیسې نشي غستره فلا يجوز اخذ الاجر عليه جایز نه دی اجر تغسل بدی باندې نه د مولان چې بیانونه کوي اجرت پیلی هغه موږ بیان دی واجب زکه پیلو دا ټول شيوخ کرزي بیانونه کوي د ورځې 3 او 4 او 15 زره شل زره 15 زره 20 زره 40 روپۍ په یو بیان لې ټیک ده نفس اجاره ټیک شول منو منګه خو اجاره کې اجرت معلومول ضروری دی دا اعلانجه ده دا خو اجاره فاسده د مولانو ټولو ته وایي تاسو اجرت اول نه دی متعین کړي څنګه علي ټیک ده دام که اجرت متعین کې دام در سره منو بهم صحیح شو څلويک زره علي 10 زره علي بس دا صحیح شو خو به تواز کې واز پیغمبران خو قران کې زی بځي داغو بیان الله پاک لا اسالکم علیه اجرا خالص الله د رضا د پرواز کومه اجرت بنا علم علماء لیکري ک اجرت په واز واخستري شي به پکې برکت نه دا ټول مولان لګي لړونه و چاو دل بیانونه کوي اجرتونه پیلي
پس که پکې برکت هم نه باقاعده جنگ هم در سکه ویزه د کین دی روپۍ را لراکا خ کار نه کوي بهر حال څوک یې کوي اړکم څوک مراولای بس لکه وای چې څوک هم کوي ټول دي یو کس نه دی یقین وکړي ټول دي منګه چې چیرته کله کله بیان لاله شو کله منګ سره څوک بوزي نه عجیبه دی عجیبه تاسو یقین وکړئ څه زین د څه شوی چې زمنګ هغه معتقد سره زمنګ علاقه ته چا بیان لرا وسته مونږ ولا ملاقات تم نه پریږي زمنګ معتقد سره زمنګ درسونه اوري حتی د څه په توې ما چې هغه زمنګ مطلب باقاعده شاګرد جګه به د دې ما به خبره زمنګ ملاقات لرا تک د پاره ټلیفون کې درشم کنه او به منګه متدن نه پریږي دا څه جیبه شانکاری نظر اشته خبردار موږ نه څوک بوزي نه څه خاص بیان کولای شو خو چې هم څوک روپیا راکړي کې مرাজি به دي شي معنی مره مختکی کله کله شرط وشي او که بیان څوک راکړي هم تور سټپنی پته وري راکړي څوک چې نه راشه ته بیان وکړي اصل کې دا پر مشروطي غواړي دې سم کار نه څوک خ بیان کوي څوک بد کوي دې سم کار نه مشروط سره په خلکو کې کوم مزیدار غټ پټ کې والی کنه اقا مالي بیان کوي ویږي کنه ګورې ته لچ کوم دې ته ورسېلو عجیبه بدا و چې هلکه اوس کوي زه ورځم نه اجازه نشته مل مری هغه څه څه بس کې ونه ټیک شو منګم چا سلانجې نه کو کېږي شي پیژنې نه ځکه څه نه وایو غلی شو بس دا ډېر کړه د دې شی وی چا یو زین را من کړی کې نه و ناس تی بس کې هر چا څه بلانجې کې بیرو سره غلې بیرن مافي وخت دی رضا موږ ته پته نه و ته پلان کې اته پلان کې شوم ما قشې شوم وګورئ وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي برګورئ دا صورت هغه صورت کې چې طلاق رجعي وتور کړی کنه او خزه په عدت کې اجرت نشي اخیستله یا منکوحه ده باقاعده یا طلاق رجعي ور کړی دی اجرت لري نو بس نشي اخیستله جبران وسور کوه تکړه مونږ ویل کې دې شته دوزري اوس که طلاق باین ور کړی شوی وي معتده عدت تیری توجه دې صورت کې که اجرت د خاون نه مطالبه کوي ماشوم ته به ور کولو باندې نو به دلتم بازي وي مقه مسله شولا اجرت نشي اخیستله بازي وي دلته اخیستله شي ځکه حقیقت کې نکاح ختمه ده وهذا في المعتدة عن طلاق رجعي دغه مسله چې عدم جواز الاجرت یادای کا په معتده کې چې طلاق رجعي نه معتده وي دي کې فقط یو روایت دي چې نشي اخیستله پیسې ولني دي ټیک ځکه نکاح قائم وي وکذا فی المبتوته طلاق باین چې ورکل شوی یو پیدت کی هغه کوم یو روایت دغه شان دی چنی شي او په یو روایت کې اجازه جایز دی استیجاری دغه بوجرت منی نیول شي وجه لئن النکاح چې قد زال زایل شوی اومدا روایت مفتابه دی بوجرت نیول شي وجد اول صدا اولا انه باق واجرت ځکه نشه غسل چې نکاح لا باقی د حق د بعد احکامو کې لکه نسب خوان ته ثابتيږي سکنا نفقه په خوان د بار د اجازه نه غیر نشي وتله ولو استاجرها وهي منكوحته او معتدته لارزاء ابن له لکبر وګورئ یو ماشوم یې د بلې خزینه او خپل دویمه خزې ته ویل د لپی ورکبه اجرت بدر کومه یا خپل معتدی ته ویل چې زما د بلې خزې زوی ته پي ورکبه اجرت بدر کومه لکه به صحیح ده ځکه د بلې زوی ته پي ورکول خو به نه دی واجب نو واجب پینه دی اجرت اخیستلم ټیک شو ولو استاجرها کچری بوجرت کیونی سیدا خزا وهي منكوحته الله چې دا خزه منکوحه وي او یې معتدوي لارزاء ابن د پي ور کول د زوی له د زوی وي خو ګره من غیر عاوی اجازه جائز ده لانه غیر مستحق عليها زکه دغه پي ارزاء چې ده غیر مستحق واجب نه ده علیها په زبان دی لګلان دم ګوره دوسه وین انقضت عدتها هک عدت ختم شو مکمل او وس مق خپل زیل په اجرت ما ینسی وس ټیک ده ځکه وس نکاح نه وته دنو وین انقضت عدتها کشری تیر شي عدت فاستاجرها اجرت مانی ونی ولا یعنی لارضاع ولدها د پاره د پي ور کول هم د دې خزي بچیتا جایز زول لئن النکاح چې قد زال بالکلیه ختم شولا ما جاء څنګه اذا زال المانع 23 نمبر ماده وصورت کله جنبیت د چا بشان شو فین قال الاب لا استاجر الاکبر وګوري خاونم قسم کړي والله کتاب اجرت ونی سما ز خپل کار کوا
هغه وایي چې ګوره بلې ښځې لکه مې پیسې ورکړي ومقه ماله راکوه او خاوند وایي نه بله نیسم ستا د قسته اوس به قاضي وله خاوند ته وایي دا قسطونه مسونه دي په کونه در منډه مه ده اوسه همدا مور یې چې ده همدا به اجرت نیسي ځکه زیات یې خو نه غواړي مور عمره شفقت ماشوم باندې څوک کولی شي نو شفقت او نظر خیل د ماشوم داري چې همدغه مور وله ونیسي حق مور یې زیات غواړي نو بس بیا په خاوند جبر نشي کولی چې همدغه دې ورله ونیسي دغه ښځه هغه زیات غواړي فإن قال لبويل لا استاجرها امور یادی د بوجرد نن سما وجاء بغيرها راتگی په بل خزو کو فرضیت الام راضی شولا بمثل اجر الاجنبیه باندې او الکه ترجمه وانی پیږي کنه خو به اسانه او رضیت یا راضی شولا بغیر اجرت راضی شولا دا ته څه کوي الکه کمه كانت هي احق دا مور به ډیر حقدار ده لأن هذا مور چې دا اشفق ده فكان نظرا للصبي نو اجرت مانی مور نیول دې کې شفقت د ماشوم د بارا فكان في الدفع اليها نظرا للصبي دا سي عبارت ده فكان في الدفع اليها نو دای خبر ده ښا نو ورکولو کی مور ته دا نظر د ماشوم د بارا وین التمست زیادتن او کموري مطالبه کوي د زیاتی اجرت لم یجبر الزوج باندې بجبر نه کیږي علیه چې زیاتی اجرت ورته ورکا دا خبره میکړی وکنه دفن لضرر انه دې لپاره چې د بشي ضرر د خاون نه ویلیهم دې خبرې ته اشاره کړې ده اشاره شوی به قوله تعالی په الله تعالی باندې قول کې ته اشاره شوی ولا تضار والده بولدها اور بسې څه وی ولا مولود له پلار تبم ضرر نور کو به ولده په ماشوم باندې چې زیات پیسې مور غواړي به الزامه چې لازم کو په بلار باندې له د مور د پاره اکثر من اجرت الاجنبيه زید اجرت د اجنبي والنا ونفقه الصغير واجبه على ابيه برګور الکانو او باجیګانو تاسو ملان دی ګوري تاسو منګکو څوتوي منګکان در دن نشي تاسو بهر حال خیال ساتي د ځان او لکانو تاسو ټول بره ګورئ د ماشوم او د ماشومي یعنی د زوی او د لور نفقه په بلار لازم راګر ک دین کې ور سره مخالفي ته څنګه به سوره کوي دا څه خزه ودی باجی نه د ته چاله کوي به وري ته غیدو کنسل کې اني دې کړي ګورئ وتا ونفقه الصغير چې په خبره پوه شوي د ماشومي زوی لوري او د ماشوم زوی نفقه په بلار واجبه ده اگر ک دین کې ور سره مخالفي ونفقه الصغير واجبه على ابيه وان خالفه اگر ک د بلار سره مخالفي په دین کې یا بلار سره مخالفي په دین کې کما تجب لك خزک شریدي عیسایړی يهودړی ام نفقه واجبه ده دین کې د سره مخالفي کما تجب لکه څنګه چې واجب ده نفقه د زوجي په زوج باندې وین خالفته اگر که زوجه مخالفه د خاوند سره بدین کې هر چې ولد د دغه دلیل بهر حال به نفقه ورکه فیل اطلاق ما تلونا کم تلاوت چې من کړو هغه مطلق دی وعلى المولود له رزقهن وكس او مولود له د کدا ویلی چې بچي مسلمانی ها د دین سره دین کې ور سره موافق وي او سره دین کې او دا صورت کله پیش راتللی شي هغه دا چې ماشوم عاقل جوړ شوی لا بالغ شوی نه یې بره ګوري او پلاری کافر او مسلمان شي یی پلان مسلمانی او ماشوم کفر مرتد شي مونږ ویلو راجح رائے دا چې د عاقل ارتداد مقبول له او اسلام مقبول له ولانه دا ماشوم چې دا جزءه فيكون في مان دای بل دلیل درس مستقل روان دی بره ګوري اما شوم خدا سره لکه د پلار جز او د سړی نفقه بزان واجبای کني او کدینی ارنګي په واجبای دینی کتي ارنګي نو جز دین کدي ارنګ او د زوی دین کدي ارنګ او نفقه در باندې واجب ده خو ستا جز ده ولانه ما شوم چې دا جز د پلار ده فيكون في معنى نفسه دا په معنی د نفس ده نفس کې ار دین معنی او نفقه خو په واجبای اما الزوجه چې دا د دې نفقه که هر دین معنی او واجب ده وجه برګوري د زوجي د نفقې سبب عقد نکاح ده
زکاغي کې به احتباس راځي ویلی مو کنه هغه احتباس خوشتره سبب د نفقه موجود دی عقد نکاح مشتا احتباس مشتا ستا په حق مقصوده کې بند ده نفقه واجبه فلأن السبب چره هو العقد الصحيح ده فإنه بإزاء الاحتباس زکه نفقه دا په مقابله د احتباس کې وی کوم احتباس کم چې ثابت وي به د عقد نکاح په وجه وقد صح العقد عقد خصي جوړې دي شي بین المسلم والکافر نو مسلمان خاون او د عیسایان يهودني خزي پمنس کې عقد کې دي شي کنه شي نو عقد کې دي شي وترتبا نو مرتب کیږي بده باندې احتباس هم نشي عقد را له احتباس را له چې احتباس را له نو نفقه را له نرسي به فوجبت النفقه وفي جميع ما ذكرنا دا څومره قصې چې موږ وکړلې ماشوم د بار نفقه واجب ربر ګورې لکانو کدین کې موافق وي که مخالف وي خزه د بار نفقه واجب ده کدین کې موافق وي که مخالف وي دا مو ویل کنه الکه دا وجوب د نفقه په بلار باندې ال دې چې کله د دې خپل مال نه ښه کنه ماشوم خپل مالو کاغه هر قسم مالو د نفقه د جنس نو کنو نبی با نفقه د ماشوم په مال کې د خپلې دغه شان والدینو په مال کې به د خپلې خزه د صرف دي کې دا وبصره مستثنا کومه کدي سره مال وو کنو به هر حال نفقه بچا ده سړی خاون معنی ده نه رسېبي پتام نفقه ده او کنه 200 روپۍ نه ګټیو الغرم بالغنم النعمه بقدر النقمه والنقمه بقدر النعمه الخراج بالزمان دا غني مادي دي چورسي 86 87 او د دې پښتو کې ترجمه ده چمرسي خوري غسي به مخري وګورئ کوم ته ورسېدلم وفي جميع ما ذكرنا كي انما تجب النفقه نفقه واجب ده په بلار باندې دا کله اذا لم يكن للصغير مال کله صغیر د بار مال نوي اما اذا كان هر کله چې صغیر د بار مالو فالاصل لا دي چې ان نفقه الانسان چې دي في مال نفسه کې دي شي صغيرا كان او كبيرا فصل دبل فصل له لما فرغ من نفقه الاباء كم زده لما فرغ من نفقه الاباء والاجداد تشيول سمي بري خذل كسنه نفقه المراه في مقابله کوس من بري خذلو استاسو حاشیه سیده منګه غلطه ده هر کله چې نفقه د زوجات او د اولاد نه فارغ شو اس په ابا او اجداد کې شروع کړي حاشیه کې دلته نقصان شوه دی ګوره ته مله انتهي آسان دی ښا بس خلاصې دا ده چې د بلار د نکاح د مور د نیاګانو نفقه په سړی واجبي کدین کې ور سره موافق وي او که مخالف وي بس دغه مسله ده وعلى الرجل باندې لازم ده ينفق چې خرچه کوي على ابويه باندې واجداده باندې وجداده فرمانه وورا نیا باندې دي اذا كانوا فقراء کله چې دي فقراء وي اگر که مخالف في بدین کې ور سره فقراء ځکه ویل کمالدار او وختم قاعده ویلا بیا خو خپل مال کې ده اما لبوان چې دی الکه دي نفقه ولي واجب ده فلقوله تعالى وصاحبهما امور بلار سره صحبت کوو په دنیا کې معروفي طریقې سره معنا نه نفقه ورکو چې غریبانانی نزلت الايه الکه د آیات نازل شوه فی الابوین الکافرین مبارکین چې مسلمانانی به خو غره په طریقه ولاده وليس من المعروف د سنیکی خونه د دوسا ای چې تری جون تیرې په نعم الله تعالی کې ويتركهما وغدول دی پرخي يموتان جوعا دلوګنمري هر چې اجداد او جدات یې غي سره څکه اغم د ابو د په شان دي کنه نو یار اخو اصل دي هغه ستاده پیدایش سبب دي اما الاجداد والجدات فلانهم دي چې من الاباء والامهات دي ولهذا يقوم الجد تصبت رسراجي کی چې جد ودريږي په مقام د ام باندې هند ادمي کړي چې اب نبي اما الجد فهو كالاب الا في 4 مسائلها وسنذكرها في موضعها ان شاء الله تعالى وګورئ ولهذا يقوم الجد مقام الاب عند عدمه ولانهم بالعقل وجواوري دا جد او جده دا خو استاد پیدایش سبب دی د نوسی د پیدایش سبب دی علم دی کنه اب ورله علت دی وغه ورله څه شو سبب شو ولانهم دنیاو نیکونا سببوا دا سبب جوړ شوی د احیائه د سری د ژوند بارا فاستوجبوا نو مستحق
مستحق دی هغه په د باندې واجبېږي په دې نوسی باندې الاحیاء واجبې په نوسی باندې چې موږ ژوندۍ پرېږدا ژوندۍ مو ساته سمانه نفقه راکا ځکه ستا ژوند تا ته موږ درکړی اوس موږ ته راکې نفقه براکې بمنزله الابوین بشان الک وشرط الفقر قدرين ولا شرط ولا قولوا اذا كانوا فقراء خيل مو كان څه مطلب لانه شان ده لو كان ذا مال لانه بلار چه ده لو كان ذا مال کچری دا د مال والو نو فايجاب نفقته نو واجب دل نفقي في ماله د بلار په خپل مال کې اولاده من ایجابها چې نفقه واجب شي په مال غیره د زی یا د بل چا په مال کې تاسو پوهیږئ کنه ولا يمنع ذلك باختلاف الدين او من انشت بدی کې اختلاف دین نه لما تعالینا سمانه مخکې متن کې ویل وین خالفوه فی دینه ولا يمنع او زیبنه من او دا نفقه نه من کیږي ذالک دا نفقه په اختلاف دین باندې دا سیم ویل کیږي لما تعالینا من ویلو دا چا په بار کې وصاحبهما فی الدنيا معروفه ولا تجب النفقه ما اختلاف الدين الاکبر وګوره اختلاف دین په صورت کې نفقه چې دا کنه د چا د پاره واجبېږي د خزې د پاره اگر که دین کې مخالف وي او د پلان نیکه نی امور نیا د پاره دوا او د ماشومانو بچو د پاره اورور د خور د او دغه شان ترزی وغیرہ نفقه بسلی کله دین سرتونه کې واجبېږي خو دې لپاره شرط دی چې دین کې در سره موافق وي ولا تجب النفقه نفقه واجبېږي مع اختلاف الدين بصورت کی الا للزوجين د بارا ابوین د بارا اجداد د بارا جداد د بارا ولد الولد د بارا اما الزوجه چې دا فلما ذكرنا منګه وجه ویلی وا چې انها واجبه لها دا نفقه چې دی د بارا واجب ده اصل کې رچا د وجه نه ده عقد د وجه نه چې احتباس لازم کړي دي بلعقد د وجه نه لاحتباسها او به عقد کی د وجه د احتباس نه دا خزه بند ده لحق د یو حق مقصوده لحق په یو حق کی له د خاوند بار حق مقصود چې مقصودی حق دی د وته والا وهذا لا يتعلق باتحاد المله او دا احتباس دا سي علت د نفقې دی سبب د نفقې چې دې کار اتحاد ملت سره نشته دین یو دی او قبیل بیل لی بهر حال احتباس ته نفقه به پیږي کنه ارچ غیر دی د خزینه نو هغه پلارو نکو کنه مور او نیا او دغه شان زوی کړ نو سه لور نو سه نسی وکنه لکه دی وغولې دغه د جزئیات د وجنه چا د وجنه بای پلان نک مور نیا زوی نو سه دا خوستا اجزا دي او د جز نه بقه بسلی لازم ای کني اگر ک دین کی کار دین مانی سړی وختي می خبر وکړه کنه وګوره دا خو د سیده لکه بزان خرچه کول لکه کافری مسلمانی بزان به خرچه کې فلان الجزئیت چره ثابت دی وجزء المرء فی معنى نفسه جز سړی خو په معنی نفس ته سړی کې گویا بزان خرچه کوي بجز معنی کول گویا بزان دی فكما لا يمتنع نفقه لا يمتنع څنګه چې نه منې کیږي نفقه د نفس بکفره د سړي د کفر په وجه چې کافر شو روز په بزان خرچه نه کې دا سیده څه کافر شو لمو وای د سی وای چې کافر سړی د بزان خرچم نه کوي نن منډه کافر د خرچه منه ده د څه کوي نو څنګه چې نه منې کیږي نفقه د نفس د کفر په وجه نه منې کیږي نفقه د جزم الا انهم اذا كانوا دمر خبره ده پلار دې نیکه دې مور دې دا نیا دې دا کدا حربیین او حربیین هغه مقابلین زمين نو بين فقنا ده واجبه يپويږي پکنه لا انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين ګوريوتا الا انهم مغردا کیدیو اذا كانوا حربيين کشریدی حربيين نه تجب نفقتهم بین واجبېږي نفقت دی په مسلمان باندې اگر که بس تامین وي به نه واجبېږي الا به واجبېږي چې ذمہ مستامین خو پیژنې کنه چې حربي په وزټ مانی او میش نه مل راغلی لان من چې نهینا من شوی ان البر دنه کینا فی حق من دا غچا سره نیکی کول یقاتلنا فی الدین چې موږ سره دین کې جګړې کوي ولا تجب ولا النصرانی نفقه اخی المسلم ملسم یو عیسائی باندې د مسلمان ورور نفقه او په مسلمان باندې د عیسائی ورور نفقه نه د واجبات پوهیږي به ولا تجب
نه واجبېږي په نصراني باندې نفقه د وروري مسلمان وکذا لا تجب دغه شان نه واجبېږي علی المسلم باندې نفقه اخيه النصراني والا لأن نفقه مليسم برګوري نفقه دار مدار په ارث باندې دی میراث باندې کا چا باندې دی وعلى الوارث مثل ذلك وارث باندې علت ولا څوک جوړ کړي به حکم به لکه لګیدل په امر مشتقی باندې وعلى الوارث او مبدا اشتقاق څوک د ارث هغه علت د حکم دی نو علت د حکم څوک شو میراث الله با وعلى الوارث ویلې دی نو چې کوم دی کې میراث چلیدل او نفقه بموي د میراث په کافر او مسلمان منځ کې شریکی المانع من الارث اربعه كم الرق وافرا كان وناقصا ب والقتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفاره واختلاف الدينين لدريم دي كنا واختلاف الدارين اما حقيقه كالحربي والذمي او حكما كالمستأمن والذمي والدار انما تختلف باختلاف المنعه انقطاع العصمه فيما بينهم دا ما يذكرني دي آیت شوی دي شیخ پالا یادیږي چې بار بار وي ګورې یو ته کوم دې رسیدلی اسی توکلی مې ویل او صحیح سر ته ورسید ټول فصل وګورئ لأن النفقه چې دا متعلقه دې تعلق د ارسرا من نص ثابت رو على الوارثين بخلاف الاتق الک دا بس لا بلا بر ګورئ دا ځلک شان ګران دي ماته متوجه شي خزو زم نه دیکھا مسله دا ده چې یو عیسائی سړی د خپل مسلمان اورور مالک جوړ شي هغه غلامی او دا یو اخلي نو ازادي کې په دغه شان چې یو مسلمان دی دغه اورور د عیسائی دی مثلا يهودي دی کافر دی او د واخستلو سره د دین کې ور سره مخالف دی بهم په ازادي کې نو دوه مسلې شولې یو د نفقې شوله نفقه اله د اورور په اورور لازميږي چې دین کې ور سره موافق وي صحیح شو او پاتې شول من ملک ذا رحم محرم او تقالیه ولا مسله هي کې دین کې یواله ضروری نه دی برګوري د دې څه وجه ده توجه مولوی څه وک شيخه کنه فقنه ورکه بده معنی سل رحمی کټکیږي اورورتا زده شو نفقه کنه ورکه بده معنی سل رحمی قطعی سل رحمی راضی صحیح شو کنه او کورور د دې اوزان سے غلام ساتي پدیم سلی رحمی کټکی کې خود دې سلی رحمی کټکی دل زید دي دا غینا خو نه درنه کوم ځکه چې ورور دې غلام دې ساتلې دې بده معنی قطعی رحمی انتهی زیاته ده او کنه فقنه ورکه پدیم د خو غمره نه ده نو چا کې چې قطعی رحمی زیاته راغی کې په نفس علت باندې کار کوي نفس علت سره ملک میرا بس وروري بس کافی ده نفس علت د سی وایا قریبی رشتہ دار بس دا کافی ده نه پوهیږي او زارهم محرم کا او د نفقه مسله کې اوسره وزيتي شیم دي دین کې موافق کېدل ځکه کې کوم راځي پتن لګي پوهې شوي کنه ورسېدلې به نو کوم ځای کې چې اعلی قسم قطعی رحمی راځي الته نفس علت باندې کارو کو بس قریب چي دي زارهم محرم دي پوهې شوي به او کوم ځای کې چې د نفقه مسله ده الته اوسه ټکه زیات کو که چې دین کې سره موافق وي الا به نفقي ذکر هغه حق زیات شو بخلاف الاتق عند الملك بخلاف د اتق مسله کله چې سړی مالک جوړ شي وره لانه متعلق بالقرابه ذکر هغه تعلق د چا سره دی قرابت سره رشته سره والمحرمیت سره بالحديث ثابت ده قرابت سره هم قریب بم دی وی خدا رحم محرم قریب بدی وی چا سره ثابت ده حدیث سره من ملکا ذا رحم محرم الک پویږي کنه یار ته سب ته خوچی د ګور یار تل کرتاو شه یعنی غیر کومه دی به سور کړي خلق تلال چي ته جن مانی غنزي خو ته هم لاړ شي کلا رکینا سړی د ګډ سنت کینو کدا اول د نن دی لري کې به نه انور کارو کی وګوره لکه دا چې ګران دیکھا بخلاف الاتق ازادي کې عند الملك په وخت کې چې ضرور سره مالک شي ولی ځکه د دې تعلق قرابت او محرمیت سره د چې قریب هم یو زارهم محرم هم وي چانه ثابت ده حدیثنا وجه ولان القرابه واذا قرابت چې ده کنه رشتہ
موجبه للصله دا صله رحمي واجبې دا صله کنه ده چې غریب دي شو صله رحمي به ور سره کې برګو دې موږ د حدیث کې مشکات کې وایو گاونډین درې قسمه یو صرف یو گاونډیم دی مسلمانم دی ورورم دی درې حق دي رشتہ دار دی د دیم دی مسلمان دی د دیم دی دین کې سره موافق دی ور سره سم دی گاونډیم دی او کچري ورور دی او کافر دی نو وسې د گاونډي توب حق دی او د رشتي حق دی خو د اسلام په وجه حق کم شو کا داغه نه درجه کم شوله په یوه په دې خبره دلته اوسرا شي څه وي هغه قرابت چې موجب د صله رحمي دی صله رحمي واجبای کنه قرابت وي ولان القرابه قرابت چې کوم موجب د صله رحمي دی ښا ومع الاتفاق في الدين کوس سره په دین کې موافق شي قریب هم دی دین کې موافق شو وس بچوي اکد وسه قرابت نورم قوي شو رسی پی وس قرابت څه شو وس راځه ورله مخکې څه وي هو دوام ملک الیمین او ملک یمین کې دایمي ساتل خپل ورور غلامي ساتي ځان سره دې سره صله رحمي اعلی درجه کټ کیږي اعلی فی القطیعات د قطیعت کې سره اعلی درجه ده د چانه اعلی درجه ده من حرمان النفقه نفقه نور کې داغې نه د دې څومره پکې نفقه نور کې داغې کې څومره قطعیت راځي د دې نزيات بچا کې راځي چې دایمي ساتي په ملک یمین کې نفعتبرنا فی الاعلى اعلی قطعیت چې چا کې راځي هغه کې موږ معتبر کړو هغه څوک دی چې غلامي ساتي اصل علت هم کې معتبر کو هغه څوک دی قرابت دی او فی الادنا کې حرمان نفقه کې هغه کوم څوک العلت المؤكد هغه علت چې مؤکده ده مطلب قریبیم ده ور سره دینم کې یو شان شو ویلو کنه وما الاتفاق في الدين هكذا فلهذا افترق دول منس کې سره له فرق را له پته نه لګی تاسو په دې قصو پوه شوي کنه برو ګورې الکانو د پلار او د مور نفقه په زویدا زوینه علاوه په هیڅ چام نه د څوک ور سره پکې نه دی شریک نو څه پکې نه دی شریک پلاری پکې نه دی شریک زوی منفقه ور کوي ګوري ولا يشارك الولد ولد سره شریک نه دی په نفقه دا بوینو کې څوکم لئن له ما تعویلا ځکه مور او پلار د بار تعویل شته د زوی د مال په استعمالولو کې خود د زوی د مال استعمالولو کې ولا تعویل شته بل چا د مال استعمالولو کې ولا تعویل نشته تعویل سره انت ومالک لیبیک ګوري لئن لو ما زکه مور او بلار د بار تعویل شته په مال د ولد کې د نس نه ثابت را ولا تعویل لهما او تعویل نشته مور او بلار د بار په مال غیره کې ولانه بلدا زوی د ټول نه قریب ویخه لئن کمره ولانه زوی چې دا اقرب الناس ته الیه مور او بلار ته فکانو دازي اولاد به استحقاق نفقتهما چې واجب شنه فقط دې دوړو علیهم په د باندې به زوی ولور کې منګه زوی زیاده وصل کې خبره ولد کې راکا زوی ټکه ترجمه د ولد زوی ورانه ده تاسو راځي کې ویلي ولد لور او زوی دوړو ته وایي کا نو به چې لور او زوی باندې نفقه د مور بلاری څنګه به تقسیمي وي برابر وایي کا میراث پته ورنه نیمه به زوی کوي نیمه به لور کوي وهي دا نفقه على الذكور والإناث باندې بالسويه ده في ظاهر الروايه وهو الصحيح لأن المعنى ذکر معنی چې دا د ولادت والا يشمل ما دوړو ته شامل ده دا څه ده کنه ده دوړ یو شانو مور بلار دي والنفقه لكل ذي رحم محرم لک برو ګره لکه پسړي باندې نفقه واجبيږي ټول ذي رحم محرم د بار اورور د بار هم ذا رحم محرم پیژنې لکه چې رشتہ دارم دی او نکاح ور سره می شرب بارنه کیږي لکه ورور کچری خور پرز کې نکاح ور سره کیږي دغه شان خور دغه شان ترور ماما د مور خور ټول پکې راځي چاچی پکې نه ده وسه چاچی سره خو نکاح کیږي وګورئ مامین پکې نه دغه سره نکاح کیږي والنفقه لكل ذي رحم محرم نفقه چې دا هر ذي رحم محرم د بار ده اذا كان صغيرا کله چې صغیر وي او فقیر وي ترزی پکې نه راځي کا وراره ورېره پکې راځي ترزی نه او كانت امراتن یا خزو او بالغ او فقیر وا او كان ذکرا یا مذکر سره او بالغ خدا د چې فقیر
او کم فقیر دا ټکی الګ سړی سره ضروری دی زمینن ګډ شلو او اما یړوندو کا یعنی خپل کار کسب نشو کولای پتن لګي پوهه شوي کنه به ذا رحم محرم کشری الکان نفقاله بسړی واجبېږي چې فقیرانی او نابالغي وسې شو او جنکی کاغه بالغ وي کنه بالغ وي خو چې فقیرانی وي نفقه واجب ده البته کالکان بالغ او معذور به دا خو واجب ده وسې شو کنه لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة ذکر صلة رحمی کول بقرابت قریبه کې واجب ده دون البعیده کې نه ده واجبه اوس کم قریبه ده کم بعیده ده والفاصل فاصل ده ده کنه څوک چې دا رحمی محرم وي همیشه بارو سره نکاح نه کیږي قریب هم ده رحم او محرم هم ده ور سره ايكون ذا رحم محرم وقد قال الله تعالى دغشن الله تعالی فرمایلی وعلى الوارث مثل ذلك وارث ویله میراث قصه بکرا لکه هغه شان اور بس واوره فقرت عبد الله بن مسعود کې دا شرغلی رضی الله عنه وعلى الوارث ذي الرحم المحرم دا ټکه مسر راغلی دي نور اعتبار کړه مثل ذلك ثم لابد من الحاجه تقدون ولا قول چاله حاجت من به ځکه موږ وختي ویلو چې زی غبالداروم پغه مال خپل مال کې بینه فقیت الله دا بردی یاده بهرحال حاجت ضروری دی او حاجت د بار دلیل صغر دی ښا او جنۍ د بار بس مطلقاً دی او به ړونواله د غشن شلواله پکې د کبالغي او صغر ماشومواله او انوثت او ضمانت ګډواله ړونواله د اماره الحاجت دا نشانی د حاجت ده لتحقق العجز ځکه عجز پکې متحقق شنو کماله امارت دی که امارت دی لکه علامه امارت دی که امارت دی وګورئ دا وګورو ښه فإن القادر على الكسب ځکه قادر په کسب باندې پر وګورئ یو سړی چې په کسب قادر ای کنه د غنی حسابيږي ښه د نفقه څه مطلب یو الګ بالغ اگر که غریب دی خروغ رمټ دی هغه غنی حسابيږي هغه ته ځان خپل نفقه پیدا کوه ځکه قادر په کسب باندې دا غنی به کسبي په خپل کسب بخلاف الابوین په خلاف د مور او پلار لانه يلحقهما ځکه مور او پلار چې دي کنه لګ ورغوري څه مطلب اکه روغ رمټي خو غریبانانی بهم نفقه واجب ده دبو ته دانه چې ځان له غټي کنه نو ولی هغه باندې غټل کول هغه ستړي کول هغه ته ضرر ورسول دي دا څنګه آیات تیر شوی وصاحبهما في الدنيا معروفه فكنا راضي بها لانه يلحقهما زكا ملحقي هغه دوړو ته تاب الكسب استړواله د کسب او ولد چې مامورون هغه ته امر شوی د بدفع الضرر عنهما ولا تقل لهما اف چې ضرر بدیونه لري کې فتجب نفقتهما دي دوړو نفقه واجب ده بزوی ولد باندې ما قدرتهما سره د دین چې دا دوړه قادر مې په کسب باندې الک امارت ده کې امارت ده امارت صحیح ده کنه علامه ته او امارت څه ته وای بادشاہي ته وای مدارس کې وای دا محفل قرات کیږي د مدرسې چاند چی خلکو نه رخصتي 50 روپۍ ول ورکې دا خنه کوي خلکو نه 15 روپۍ دغه رخلی چاندا او به دې سي اوړاوي خلک د دې لپاره ولنه ورکې ته بدعت لوبي کوا زه خو ما دا کم ګران مولا چې راولي بیان د بار دامه ما د ټیک نه ښکاری دا د خلکو دغه او پیسو دغه چاندو سره خیانت کولی نو ګران مولا ولې راولي